بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سورة بني إسرائيل دریم رکو مجمل مجمل دا تیر دو رکووی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ارشاد فرمایی چې د ګرد تورات خلاصه الله سبحانه وتعالی د بني اسرائیل په دا 15 آیاتو چې دا اوس دویم رکو موږ شروع کړی ده. وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. د تورات مکمله خلاصه الله سبحانه وتعالی په دا دوه رکوو کې د بني اسرائیل څه کړی ده هغه بیان کړی ده. هغه معروفات او د منکرات الله سبحانه وتعالی پوره تفصیل څه کړی بیان کړی دي چې دا معروفات دي پر دې باندې څه وکړي عمل وکړي، دا منکرات دي دې څخه څه وکړي اجتناب وکړي. د هغې یو پوره سلسله څه روانه په هغه کې دا 14 او 14 حکم چې هغه معاشرتي څه دي احکام دي الله سبحانه وتعالی په دا رکوع کې څه کوي، په دا آیاتو کې څه کوي هغه بیانوي. مخکې موږ ویلي چې سوره بني اسرائیل په 13 آیت کې من اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. چې کوم سړی اراده لري د آخرت لپاره دې څه کوي کوشش کوي. ناول موږ ویلي چې نیت تصحیح نیت، دویم تصحیح عمل، او دریم شی تصحیح عقیده چې دا د هر عمل لپاره څه دي شرط دي. الله سبحانه وتعالی هغه د حسناتو د نیکیانو غټ احکام چې هغه الله سبحانه وتعالی څوک بیان کو په دا آیت کې بل حکم معاشرتي حکم الله سبحانه وتعالی څه کوي بیانوي. ولا تقف ما ليس لك به علم. ته ځه مه پسې په هغه معامله کې ما لیس لک به علم، اتباع مه کوه د هغه معاملې چې د هغه ته څه نه علم نه وي. یعنی په ظن پسې مه ځه، په تخمین پسې مه ځه. دا ډېر جامع آیت کریمه دی. دغه رنګه د آبا او اجداد لاره که خلاف شریعت دي، رسم و رواج که خلاف شریعت دي، د درواغو ګواهي، تهمت، دا اټکل چې موږ ورته وایي اندازه ورته وایي دا د مؤمن شان نه دی. د مؤمن هر کار هغه به پر څه باندې مبني، پر تحقیق باندې به څه مبني، پر دلیل پر برهان باندې به څه مبني. دا چې دا کوم اپیسټمولوژي ورته وایي د هغه په باره کې د مسلمانانو څه کوي مکمل د رهنمایي د آیت کریمه کوي. ولا تقف ما لیس لک به علم. ته اتباع مه کوه، ته ځه مه په هر هغه معامله کې ما لیس لک به علم چې په هغه کې تا ته څه نه وي علم نه وي. بیا الله سبحانه وتعالی ذرایع علم چې هغه حواس دي د هغه اوس خالي 2 شان ذکر کوي، 3 شان ذکر کوي. 5 سنسز د هغه څخه خالي 3 ذکر کوي. ان السمع والبصر والفؤاد، بېشک د ستا اورېدل طاقت، والبصر ستا د لیدلو طاقت، والفؤاد او ستا زړه، كل اولئک کان عنه مسؤولا. دا کوم استعداد او طاقتونه چې الله پاک د علم تا تر کړي دي، كل اولئک کان عنه مسؤولا، دا هر شي به ستا څخه څه کېږي سوال به کېږي. صحیح. نو مفسرین بیانوي چې انسان هغه څه دی اشرف المخلوقات الله پاک څه کړي پیدا کړي دي، او انسان ته الله سبحانه وتعالی د فضیلت درجه او مرتبه چې د اشرف المخلوقات ورکړې ده. الله سبحانه وتعالی په دنیا باندې خپل نایب خلیفه څه کړي دي مقرر کړي دي. د علم چې کوم هغه 2 ذرایع دي بنیادي، هغه دواړې الله سبحانه وتعالی د انسان د پیدایش سره انسان ته څه کړي هغه ورکړي دي. هغه 2 ذرایع کومې ذرایع دي؟ یوه ذرایع چې دا هغه د ریویلډ نالج سورس اف نالج دي چې هغه پر وحي باندې څه ده مبني ده. یو دویمه ذریعه چې دا هغه اکوایرډ سورس اف نالج دي چې هغه پر حواسو باندې څه دي حواس باندې څه ده مبني ده، چې هغه متعلق الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي چې وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. د اکوایرډ سورس اف نالج څخه مراد علم الاسماء دی چې الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام ته څه کړل وروښول. بیا آدم علیه السلام پر فرشتو باندې څه کوي پیش کوي. وقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. فرشتو ته ویل چې د دې شیانو نومونه ماته څه کوي راوښوئ په خپله دعوه کې که تاسې صادق یاست. هغه نالج و چې هغه ذریعه حواس 5 دي. دغه علم الله سبحانه وتعالی انسان ته څه کړی دي ورنصیب کړی دي اولینی انسان ته چې هغه آدم علیه السلام. او دې علم پر ذریعه د هغه د علم اکوایرډ نالج ته موږ اکتسابي څه ورته وایي علم ورته وایي چې هغه
کسب په ذریعه، تجرباتو مشاهدات په ذریعه، د ایکسپریمنټ په ذریعه هر انسان ته څه دی هغه حاصل دی. د علم یو بله ذریعه چې ده هغه کوم ریویلډ سورس اف څه دی نالج دی چې هغه پر وحي باندې څه ده مبني ده. هغه اول انسان چې آدم علیه السلام الله سبحانه وتعالی ته څه نصیب کړي د وحي علم یې څه کړي ورنصیب کړي. او د انسان که موږ د انسان د حقیقت د انسان د وجود جایزه واخلو، انسان دوه وجود لري. د انسان څه وجود دی حیواني څه وجود دی، یو د انسان روحاني حیواني مادي وجود دی، دویم څه دی روحاني او نوراني څه دی وجود دی. دا یو علم چې هغه ته موږ اکتسابي علم ورته وایو، هغه د انسان د مادې سره د انسان د وجود سره د انسان د حیواني وجود سره څه لري تعلق لري. او د دویم سورس اف نالج چې دی هغه د انسان د روحاني د نوراني وجود سره څه لري تعلق لري. مثلا دا خبره چې موږ د ساينس د ریلیجین په مذهب د یو غټ موضوعات کې یو موضوع څه ده ساينس اند ریلیجن. هغه د ساينس تعلق د انسان د حیواني وجود سره دی، د ریلیجن تعلق د انسان د نوراني د روحاني سره دی وجود سره دی. نور الفاظ کوم ته وایي چې د کوم اکتسابي علم دی اکوایرډ نالج دی د تعلق د حواس په ذریعه باندې علم اکومولیټ کیږي څه کیږي راجمع کیږي چیرې په حافظه کې، او بیا حافظه چې دغه څه کوي انالایز کوي د ښیي صحیح دی. مطلب د علم مرکز هغه دماغ دی که د علم مرکز هغه څه دی زړه دی. قرآن حکیم و زړه ته ډېر زیات څه ورکوي ختم الله علی قلوبهم زړه ته زیات څه ورکوي ترجیح ورکوي. هغه پر کوم بنیاد باندې ورکوي چې هغه روحاني پهلو نوراني پهلو ته څه کوي توجه ورکوي. نو د هغه کوم اکوایرډ نالج چې دی اکتسابي نالج دغه تعلق چا سره د حواس سره دی، د حواس بعد هغه تعلق د چا سره دی د ذهن او دماغ سره دی. او چې کوم ریویلډ ریلیجن سورس اف نالج دی دغه تعلق د چا سره دی هغه د فؤاد سره دی، هغه چا سره دی د زړه سره دی. الله تعالی سبحانه وتعالی وایي چې ولا تقف ما ليس لك به علم. مسلمان پکار دی چې د کوم شي متعلق د دلیل و برهان یقین تیقن سي نه حاصل پکار دی هغه شي متعلق دی نه ګواهي ورکړي، هغه شي دی څه وکړي اتباع وکړي، هغه شي دی څه کړي تسلیم کړي. لکه مثلا ډېر اقوام داسې تېر سوي چې هغه پر دیومالایي تصورات باندې ژوند څه کوي هغه تېروي. لکه زموږ په معاشره کې هم پخوا خلکو کیسه کول دا زلزله څرنګه برپا کېږي، زلزله څرنګه برپا کېږي، هغه دیومالایي یوه کیسه به دې څه کول ویانوله چې د دنیا د غوایي په ښکر څه ده ولاړه ده، دا غوایي چې دا ښکر یې ستړی سي دی د دنیا دا بل ښکر ته راړي په دغه ولایت کې زلزله څه سي واقع سي. اوس دا ظن تخمین دیومالایي څه ده واقعه ده. مسلمان الله سبحانه وتعالی په دې آګاه کړی دی، په دې خبر کړی دی چې ته به په یو دیومالایي کیسه باندې یا د آبا و اجداد سنی سنی خبرو باندې یا پر رسم رواج باندې یا پر شبهاتو باندې یقین نه ساتې. ته به څه کوې د هرې معاملې متعلق څه به کوې تحقیق به کوې. تحقیق سورس یې دوه ور وښول چې یو سورس امپیریکل نالج دی مشاهداتي تجرباتي څه دی نالج دی، اکتسابي څه دی نالج دی، اکوایرډ نالج دی دا هم د علم څه دی ذریعه ده. او په دنیا کې څومره ترقي سوې ده مادي ترقي د مادي ترقي ګر د ذریعه کوم شی جوړ سوی دی هغه اکتسابي علم امپیریکل نالج ساینسي علم څه سوی دی هغه جوړ سوی دی. او د انسان د هدایت انسان د نوراني وجود دپاره د روحانیت دپاره د هغه ترقي د منازل دپاره چې کوم علم دی هغه کوم علم دی هغه وهابي علم دی، هغه پر وحي باندې مبني علم دی چې الله سبحانه وتعالی چاته نصیب کړی دی. انبیا علیهم السلام د وحي په صورت کې که وحي جلی ده که وحي څه ده خفي ده که کشف دی که د عام انسانانو مسلمانانو دپاره د الهام یو صورت دی یا رؤیه صادقه څه دی صورت دی. د نبي رؤیا هم څه ده حجت دی، د عام سړي الهام هغه څه نه دی حجت نه دی. که حجت وي هم پر ده باندې حجت دی، که خلاف شرعي پر ده باندې هم څه نه دی هغه حجت نه دی. نو اسلام هغه د تحقیق ته د څه درکوي درس درکوي، د اندازي او تخمیني او د اټکل څخه ته څه کوي هغه راګرځوي، د یو بدعات څخه د رسومات څخه د ابا او اجداد پرستي څخه ته څه کوي راګرځوي، د حقانیت خط ته څه کوي هغه راولي. بلکې مسلمانان که د سورس اف نالج د پرا اپیسټمولوژي کوم علم دی د نش په ګیرای کې موږ لاړ سو مطلب یو ارسطو هغه د استخراجي منطق څه کړی هغه نظریه تصور دنیا ته څه کړی هغه ور کړی دي.
ډیډکټیو نالج یا ډیډکټیو لوجیک. معنا دا ده چې دا کوم علم څه دی موجود دی د دغه علم څخه ته انالایز یې کړه، د دې څخه نتایج څه کړه هغه راوباسه. ان ډیټیکشن ته وکړه، د دې څخه ته څه وکړه داسې سولیډ نتایج ته راوباسه چې دغه کیفیت څه هغه یقیني. مسلمانانو د قرآن پر بنیاد باندې په دې کې څه وکړل، یو بل اضافه وکړله چې هغه په صدیانو باندې د ډیډکټیو لوجیک کوم د ارسطو کوم تصور خلکو هغه پرېښوي، هغه د انډکټیو نالج یا انډکټیو لوجیک په خوا ته هغه راغلو. معنا دا ده چې خالي د دستیاب معلومات څخه ته نتایج مه اخذ کوه، بلکې ته څه وکړه، ته امپیریکل سټډي وکړه، تجربات مشاهدات وکړه، ته نظر څه کړه، دوره وکړه، په دنیا کې څه کړه، په آفاق کې څه وکړه، نظر وساته، بیا ته څه وکړه، نتایج څه کړه هغه اخذ کړه. مسلمانانو که دا اضافه دغه ارسطو د ډیډکټیو لوجیک څخه د انډکټیو لوجیک ته راغلي دي، د دې بنیاد هم کوم شی دی هغه قرآن حکیم دی. قرآن حکیم سره کوم دی چې افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. مسلمان ته الله پاک وایي چې ته په آفاقو کې الله په آیاتو کې څه وکړه، وګوره، نظر وساته. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، چې دا اوښ الله پاک څنګه څه کړي، والى السماء كيف رفعت، اسمان یې څنګه لوړ پیدا کړي، والى الجبال كيف نصبت، دا غرونه څنګه په مځکه باندې لکه میخونه داسې کړي، والى الارض كيف سطحت، دا مځکه الله سبحانه وتعالی څنګه څه کړي وړولې ده. نو هغه د ډیډکټیو نالج څخه د ډیډکټیو نالج لوجیک څخه مسلمانانو کوم خاطر رالو، د انډکټیو لوجیک خاطر د انډکټیو نالج خاطر لوجیک خاطر دې څه هغه رالو. هغه بنیاد کوم شی دی هغه قرآن دی. بلکې علامه محمد اقبال هغه یو بل خبره کوي په ریکنسټرکشن اف اسلامیک ریلیجیس تھاٹ کې، هغه وایي the core values یا the core behind western civilization is Quranic. هغه د مغربي ترقي شاته چې کوم بنیادی تصور دی، the core line behind western civilization is Quranic. هغه دې ترقي کړې ده چې د امپیریکل سورس اف نالج ته ډیر زیات څور کړی ده، توجه ورکړې ده، هغه پر دغه بنیاد ورکړې ده چې دغه چې کوم وو ارسطو چې کوم وو هغه صرف تصوراتي دنیا په ذریعه نتایج څه کول اخذ کول. قرآن حکیم مسلمانانو څه ورکوي، امپیریکل سټډي ته زیات څه ورکوي، امپورټنس ورکوي، اهمیت یې ورکوي. د دې ساینسي ترقي د دې پرمختګ چې راغلی هغه امپیریکل سورس اف نالج په ذریعه باندې راغلی. دا اخذ دې د چا څه وکړي، هغه د قرآن سره وکړي، هغه د چا څه وکړي، د مسلمانانو سره وکړي. مسلمانان بدبختي دا ده چې مسلمانان چې دا دوه غټ سورس اف نالج یو اقتصادي علم دی، دویم کوم علم دی وهابي علم دی، د دې په منځ کې چې کوم اعتدال دی، کوم توازن دی، هغه دې څخه پاتې شو. مطلب دا دوی سترګې دي، یو د اقتصاد سترګه ده، بل شي سترګه ده، د وحي باندې مبني علم څه ده، سترګه ده. کامله معاشره چې هغه مادي روحاني دواړه ترکیانې کولی سي، هغه معاشره ده چې هغه اقتصادي سورس اف نالج هم یوټیلایز کړي، اکوایرډ نالج او ریویلډ سورس اف نالج هم داسې کړي یوټیلایز کړي. دا به روحاني ترقي هم کوي، دا به څه هم کوي، مادي ترقي هم کوي. اوس یورپ چې دا کوم اکوایرډ سورس اف نالج دا څه کوي، یوټیلایز یې کوي، امپیریکل سټډیز په ذریعه باندې ساینسي ترقي خو دا وکړه، لیکن مادي زوال سره دې څه ښکار شو. د خالي ذهن هغه علم یې حاصل کړي چې د هغه بنیاد 5 سنسز دي یا څه دي، دماغ دی، ذهن، فکر دی. کم روحاني پهلو چې دی چې د هغه مرکز څه دی، زړه دی، د هغه څخه د غفلت وکړي، د روحاني ترقي څخه معلومه شو. او مسلمانان د مادي ترقي څخه محرومه دي، او موجوده مسلمان چې هغه د الحاد او تحریت څه دی ښکار دی، هغه د مادي ترقي څخه محرومه دي، او د روحاني ترقي څخه هم څه دی محرومه دي. که معاشره ترقي کوي، مسلمان ترقي کوي، اسلامي تهذیب ترقي کوي، بنیاد ورته اقتصادي علم هم دی خپلوي چې هغه د ساینس علم دی، او ریویلډ چې کوم سورس اف نالج دی، دواړه به دې څه کوي، خپلوي. دوی به مادي ترقي به هم کوي، دوی به څه هم کوي، روحاني ترقي
هغه به هم کوي. صحیح. نو ولا تقف ما ليس لك به علم، ته اتباع مه کوه د هر هغه شي که قول که نیت وي که اراده وي که عمل وي ما ليس لك به علم چې هغه متعلق تا ته یقیني دلیل برهان هغه څه نه یې حاصل. الله پاک وایي لتسألن یومئذ عن النعیم. صحیح څه خو د هر نعمت څه کېږي پوښتنه کېږي. اوس الله پاک دلته خالي هغه سورسز اف نالج کې درې شیان ذکر کوي. ان السمع ستا غوږونه چې تا اورېدل پکې، والبصره ستا سترګې، والفؤاده ستا زړه، كل اولئک کان عنه مسؤولا. دا هر شي متعلق په څه کېږي؟ د هغه متعلق ستا څه پوښتنه کېږي. دلته الله سبحانه وتعالی د سمع تر بصر څه کړي؟ مخکې ذکر کړي. د دې څه دا ښکاره کړې ده چې انسان په مشاهده باندې دومره علم نشي حاصلولی لکه څومره علم چې دی په غوږو باندې په اورېدلو څه کوي هغه حاصلوي. پاتې نور سینسز دي که هغه د خولې د ذایقې د ژبې یو سینس دی یا لګر بدن چې الله پاک دغه یې دی یا د پزې هغه الله پاک دومره اهمیت نه لري، ډېر زیات اهمیت څه لري هغه غوږونه او څه لري سترګې لري. بیا چې کوم مرکز یې دی هغه څه دی فؤاد دی، هغه هم الله سبحانه وتعالی څه کړي دي بیان کړي دي. نو نور احکام الله پاک بیانوي پر مخ باندې ولا تمشي فی الارض مرحا چې انسان ته په مځکه باندې څه مه کوه په تکبر سره مزه. تکبر د الله سبحانه وتعالی نه دی خوښ. الله سبحانه وتعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې بیانوي چې په کوم سړي ذره برابر صحیح تکبر موجود دی هغه به الله سبحانه وتعالی په جهنم کې څه کوي اچوي. او یو بل حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې دا تکبر زما چادر کبریایي زما چادر دی، عظمت زما څه دی ازار دی. چې کوم سړی دا زما اخیستل وغواړي الله سبحانه وتعالی وایي زه به څه کوم په جهنم کې به څه کوم اچوم رسوا کوم به. الله سبحانه وتعالی د جسم څخه الله سبحانه وتعالی د لباس څخه د ازار او د چادر څخه څه دی ماورا دی. لیکن الله سبحانه وتعالی دې څومره د الله سبحانه وتعالی کبریایي او څه دی عظمت دی لوی د چا سره خوند کوي د صرف یو الله سره خوند کوي. انسان ته چې هر څه الله ورکړي دي کې حسن ورکړي دي کې ځواني ورکړي دي کې روغصیت ورکړي دي کې طاقت ورکړي دي کې پر یو دو پوزیشن راوستلی دي کې علم ورکړی دي دا څه دی دا د الله سبحانه وتعالی څه دی عطا دی. په دې کې د انسان څه نشته کې مال دولت ورکړي الله پر دې قادر هم دی انسان څخه څه کړي سلب کړي واخلي. او دا کم خلک چې په دنیا کې لوی کوي الله سبحانه وتعالی وایي دا به په آخرت قیامت په ورځ باندې لکه د کشنې کشنې میږان نه دي شکلونه به د انسانانو وي راپورته کوي بیا د شپې صورت کې د میږانو په صورت کې لکه میږی تر پښو لاندې کېږي یو اوقات یو حیثیت څه کوي هغه نه لري چې په دنیا کې تکبر لوی کوي سر یې په خلاصېږي پر ځیګرو پر سینه باندې ګرځي سر یې په هوا نیولی مخکې آیت الله پاک بیانوي هم چې انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ته چې دا هر څو سره کس یې لن تخرق الارض ته د مځکه په خپله پښه باندې څه نسې کولی نسې چللی او ته چې دا غاړه سینه مزغی هر څو په هوا کې ولن تبلغ الجبال طولا ته لږ ښه اندازه ولګوه دا تکتو غر دی الله پاک څومره لوړ پیدا کړی ته دا جامد مخلوق ته څه نسې کېدلی نسې پورته کېدلی سر یې خلاصېږي. نو د الله سبحانه وتعالی ضابطه او قانون دی چې کوم سړی عاجزي وي کې الله سبحانه وتعالی هغه ته څه ورنصیب کوي رفعت او بلندي ورنصیب کوي. او چې کوم سړی تکبر کوي الله سبحانه وتعالی هغه سړی څه کوي هغه عاجزه کوي. صحیح. اوس الله سبحانه وتعالی كل ذلك كان سيئه عند ربك دا لوړ چې څه احکام بیان شوي دا څوارلس احکام موږ هغه تورات څه ده خلاصه الله پاک په دور کوه کې څه کړی ده ګره تورات چې په موسی علیه السلام الله پاک نازله کړی د هغه خلاصه الله سبحانه وتعالی په د دور کوه کې څه کړ بیان کړه الله پاک كل ذلك كان سيئه د هر څه دي دا بد دي عند ربک ستا د رب په نیز باندې مکروهه او ستا د رب څه دي نه دي خوښ. صحیح. نو موږ ورته ویل چې هغه مرماډیک پکتال هغه پر دې باندې موږ یو سټډي سرکل هم کړی د کلچرل ساید اف اسلام
په هغه کې هغه وایي چې دا مسلمان ته الله سبحانه وتعالی د وحي علم ورکړي، په اول ورځ باندې هغه علم د اډاپټ کړي، مسلمان تهذیب جهالت سره ووتی، د تعلیم و ترقي خط روان سو. صحیح. په دې په مقابله کې مغربي تهذیب 400-600 کال د مسلمانانو پر ترقي سوچ کوي د سوچ بعد د ترقي رازونه د اکتسابي علم په ذریعه باندې د څه حاصل کو، بیا د ترقي سره مخامخ کوم شان الله پاک اول ورځ مسلمانانو تر کړیو، هغه یورپ 400-600 کال بعد د حواس په ذریعه باندې د امپیریکل سټډیز په ذریعه باندې مطلب اوس که صفایي سترایي ده، که میریټ دی، که یو سیستم دی، که معاملاتو کې شفافیت دی، که هر څه دی، که د علم قدر دی، که د انسانیت قدر دی، که د حیوانات قدر دی، که هر څه چې دی هغه دوی ستاسې اکوایر کړي دي، امپلیمنټ یې کړي دي او ستا د لاس څه شوي دي هغه وتلي دي. نو الله پاک وایي دا ذلک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، دا کوم احکام الله سبحانه وتعالی بیان کو، مما اوحا الیک ربک، ستا رب تا ته څه کړي دي وحي کړي دي، من الحکمه، اگر د حکمت څه دي هغه خبرې دي. دې څخه ته څه وکړه، مسلمان معاشره پکار دی چې هغه پر وحي باندې مبني احکام په دغه په ذریعه روحاني ترقي څه کړي حاصله کړي، او چې کوم الله پاک ته څه ورکړي دي نور ذرایع علم ورکړي، دغه په ذریعه باندې دی څه وکړي، په آفاقو کې د الله په نظام کې څه وکړي، غور فکر وکړي او مادي ترقي هم دې څه کړي هغه ترلاسه کړي. دلته ولا تجعل مع الله الها آخر وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، چې د رکوع د 15 آیتونه شروع کېږي چې په دې کې د تورات خلاصه الله پاک بیانوي. اول حکم د شي متعلق دی، د توحید متعلق دی، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. او دلته ولا تجعل مع الله الها آخر چې اخري حکم دی هغه د شي متعلق دی 15 احکام کې، ولا تجعل مع الله الها آخر، د الله سبحانه وتعالی سره بل خدای شریک مه ګرځوه. د دې څخه دا ښکاره سوله چې د حسناتو آغاز او د حسناتو د نیکانو اختتام، او دا ګوري چې توحید ته څه مرکزي حیثیت هغه څه دی حاصل دی. ولا تجعل مع الله الها آخر، د الله سبحانه وتعالی سره بل خدای شریک مه ګرځوه. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، بیا به الله سبحانه وتعالی ته په جهنم کې د ملامت د ملزم په حیثیت سره مدحوره ترټل سوي څه کړي وابدي شي. اوس مشرکین ته الله پاک بیا وایي چې داسې حواس ولې دونه مفلوجه دي چې نجلۍ ته د ځان لپاره څه کوي نه خوښوي، نجلۍ ژوندۍ څه کوي هغه شخوي. الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، الله سره د نیاز زیات دی، هغه د اولاد څه نشته ضرورت نشته. او چې بیا د الله سبحانه وتعالی ته د اولاد نسبت کوي، بیا ته د فرشتې د الله سبحانه وتعالی څه ګرځوي لوړې ګرځوي. افاصفاکم ربکم بالبنین، آیات انتخاب کوي استی د رب بالبنین په سره افاصفاکم ربکم بالبنین، آیا استی رب تی منتخب کړی یاست په سره په زامن سره، افاصفاکم ربکم آیا استی رب څه کړی یاست منتخب کړی یاست بالبنین په چا سره په زامن سره. واتخذ من الملائکه اناثا، او الله سبحانه وتعالی فرشتي خپل لوڼي څه کړي دي ګرځولي دي، د دې کول الله سبحانه وتعالی څه کړي دي بیان کړي دي. انکم لتقولون قولا عظیما، تاسو ډېر غټ قول عظیم څه کوي هغه بیانوي، پر الله سبحانه وتعالی باندې ډېر غټه کذب څه کوي هغه افترا څه کوي هغه تړي. الله تعالی دې ماته او تاسو ټول ته پر دا ویلو اورېدلو د عمل توفیق نصیب کړي.